دا چې نن کم قسم حال دی او د هغې باوجود هم تاسو دلته ټول په نفس نفیس هر یو کس هر یو کورنۍ هر یو مشر هر یو کشر دلته راغلی دا زما دپاره تاسو زما شکریه نه دا کوئ زه ستاسو شکریه ادا کوم چې دا تاسو تکلیف وکړو په دې سخته یخنۍ کې ډېره سخته یخني ده او زمونږ دې وخت کې زمونږ دپاره دا نن د موساخېلو مونږه لومبنی پروګرام مونږ د موساخېلو وکړو او خوشحاله شوم چې تاسو ټول راغلی تاسو مشران هم ټول ډېر ښه خپل یو کردار ټولو ادا کړی دی په هر موقع باندې د خان بهادر صاحب د وختونه دا سلسله هماغه شانتې را روانه ده بیا حیات محمد خان شیرپور راغی هغې نه پس دا لږه ډېره هلې ځلې ما وکړې اوس پکې سکندر خان هم دی نه پس نوجوان دی هغه زیاته هغه کوي دا نن بنیادي مقصد زموږ دا و چې دغو زموږ ملګرو چې کوم لږ د چا خفګان و خفګان په کورنۍ کې کېږي دی هېڅ په دې کې دویمه خبره نشته کېږي هر یو کورنۍ کې خفګان نه ګیلي او هغه ځکه چې تاسو موږ باندې خپل حق ګڼئ نو په هغې کې ګیلې راځي دې کې شک نشته چې ګیلې پکې راځي او مونږ هغه تسلیمو چې انسان دې پکې بعضې وخت کې لږ هغه وشي غلطي وشي کوتاهي وشي نو د هغې مونږ دنه معافي غواړو چې داسې کو څه واقعه شوي د دې کلي زه به تاته دا خبر وکړم چې په ټول پاکستان کې دا کلی مشهور شوی دی د حیات خان د شهادت نه پس ټولو دنیا شیرپا وپېژنده او اوس هم چې کو کراچۍ ته لاړ شئ لاهور ته لاړ چېرته لاړ شئ د شیرپا نوم واخلی نو هر څوک یې پېژني او هغه هم لحاظ هم کوي نو دا زموږ لپاره لویه خبره ده او یو وخت داسې و چې الیکشن بون دا مخالف کینډیډیټ په شیرپو ته راتلل نه وی به چېره شیرپو کې ګنجایش نشته او د دې د ریزلټ به چې راغی نو هغې سره به ټوله هوا بدله شوه هر څه به بدل شو نو دا زمونږ او ستاسو یو اتفاق دی قومي وطن پارټي هم ده خو زمونږ ورورولي ده یو بل سره ورورولي ده او دا ورورولي به قایم او دایمه ساتو انشاءالله چې بیا هغه شانتې حال شي چې څوک مخکې نه چې دې کلي ته راځي نه چې وایي به یاره دلته زمونږ ګنجایش نشته د دې اوس تاسو په خپله نتیجه وکتله تېر الیکشن چې وشو هغې نه پس دلته ما ټول ملګرو ته ویلي چې دلته راشئ او ما تاسو له حوصله درکړې وه په هغې کې دا ګټه بیلات دا زما نه دی سکندر خان نه دی دا زموږ ټولو ګټه بیلات دی چې ګټه وشي دا ټول کلي ګټه ده کامیابي ده ټول کلي او خدا نه خواسته کو پکې څه هغه راشي نو دا ټول بیا هغې باندې خفګان کوي بعضې وخت کې جوش کې یو هغه وشي او بیا وروستو ټول هغې باندې خفګان کوي چې یاره دا څه وشو او تاسو ولیدل په دې 15 کاله کې چې دلته
نمائندګي نه دا زما په خیال په عمومي چل باندې داسې شوي دي چې نمائندګي زمونږ پکې دلته هغه شانته نمائندګي نه وه نو د چا خبره اورل شوې ده نه د چا ترقیاتي کارونه شوي دي نوکرۍ خو پرېږدی زمونږ علمزی بجي صاحب هم خبره وکړه پارلمین هم وکړه د روزګار او دغه ستاسو وینا نه بغیر ما ته معلوم دي چې کوم ځای کې څه ضرورت دی ما هغه مطابق به مونږ خپل هلې ځلې کوو دې کې څه داسې هغه نشته نن سبا چې کوم صورتحال جوړ دی ګراني ده مشکلات دي هر یو کورنۍ ته مشکلات دي نو دا مونږ خو دې دپاره یو چې هغې باندې به لږ تاسو په شا باندې به لاس کېدو او چې څه مونږ نه کېږي انشاءالله تعالی په دغه لحاظ سره به هغه مونږ ستاسو لپاره کوو دا الیکشن دې ځله چې دی لږ سخت دی په دې لحاظ سره چې مخکې به الیکشنونه نو مخکې به مونږ ته واضح شوه چې یاره سلسله څه ده اوس پکې دننه نه داسې بعضې ځایونو کې کسان روزي چې په پته نه پوهېږو چې کوم ځای نه راغله نو هغې خپل هغه دی بس مونږ په دې باندې نه یو څوک چې نوجوانان هغه د عمران خان ګمراه کړي دي او غلط وعدې ورسره کړي دي هغه په خپل ځای باندې خو مونږ به صرف زمونږ دا ده چې مونږ اصلاح وکړو د خپل خلکو د خپل نوجوانانو د ټول اصلاح وکړو او ټول نوجوانان ولاړ دي خوشحال یم په دې باندې چې اصلاح وشي د ټولو سیاست داسې لوبه چې هغې کې دا هغه نه ده پخوا سیاست په چې الیکشن به وشو نو بیا به خپل وروڼه په شانتې یو بل سره ټول یو ځای وو دا کنځل او دا بد ورځې دا خو نه وي په سیاست کې دا څنګه چې اوس دي نو موږ کم از کم دا خپل کلي چې پدې دا محفوظ وساتو په دغه لحاظ سره انشاءالله دا خو واضح خبره ده چې کم یو امیدوار دا خپل کلي نه مضبوطي نو هغه بیا مخ پر وړاندې رواني او کو کلي کې هغه شانتې خدا نه خواسته پکې افراتفري نه بیا سلسله خو مخکې نه ځي که نه مونږ به ښایو ټولو ته چې بهی دلته نه مونږ یو ځای یو بیا به انشاءالله تعالی دا سلسله مخکې بوځو او په 8 تاریخ دا خو دا حیات محمد خان شیرپو شهید کلیزم ده نو دې ځله به مونږ کلیزم داسې مناوو چې زه به خپل د ووټ پرچی به دا د حیات محمد خان شیرپو په نوم باندې هلته هغې کې به وایو چې دا مونږ حیات محمد خان شیرپو ته خراج عقیدت پیش کړو دا پرچم هغې ته ولګوله ډیوې ته ولګوله دا د هغه یو هغه دی دا چې 8 تاریخ دوی کې خو زه پرې خوشحاله وم چې زمونږ لپاره دا خو یو جذباتي ورځ ده کال په کال تاسو راځئ او دغه برسي تاسو کامیابوئ او دا د قدرت نظام دی چې هر کال چې برسي ختم شي نو ټول راشي وایي چې یاره دا خو پروس کال نه ډېره لویه وه هر کال هم دغه سلسله یعنې په دې پاکستان کې خو ډېر وزیر اعظمان هم تللی دي صدران هم تللی دي او کوم جذبه او عقیدت چې حیات محمد خان شیرپو شهید ته تاسو کوم جذبه هغه کوئ د بار هم خلک راځي نو دا دومره موده وشوه زمونږ ډېر نوجوانانو به هغه لیدلي هم نه
ډېر کم خلک به دلته شي هغوی هغه لیدلي هم دې کلي کې خړپوسې کړي هم د دې کلي نوجوانو هم د دې کلي کې پیدا شوي نو دا د هغه نوم چې کوم هغه د شیرپو نوم هغه کړی دی دا اوس زمونږ ټولو ذمواري ده ستاسو هم ذمواري ده زما هم ذمواري ده چې مونږ به د هغه نوم مخکې بوځو او داسې به مخکې بوځو چې انشاءالله تعالی دا ټول خلک په دې باندې هغه شي ورته پته ولګي چې یاره شیرپو خپل شهید له خپل مشر له چې کوم عزت او احترام ورکړو نو هغه به ټوله دنیا ته ښکاري نو په دې لحاظ سره دا کوم ملګري چې زمونږ د هغوی ګیلې وې نن ورسره میلاو شوم زما مخکې نه خواهش و چې دوی سره میلاو شم داسې په نورو کندو کې چې کوم مشران کشران چې چا هغه شوي دي دا زمونږ چې اوس دا جذبه راغلی ټول هم په دې لګیا دي چې خپل کلی مخکې لومړنۍ خبره دا چې خپل کلی ټیک کړو خپل کلی ټیک شو نو بیا به مخکې روانېږو نو دوی هم ډېر شکریه ادا کوم چې زمونږ خبره ومنله زمونږ سره په دې کاروبار کې واپس هغه شو او دا رورولي چې دا رورولي هغې کې دوی موږ سره هماغه شانتې شانه بشانه به انشاءالله تعالی مونږ ټول به یو هغې سره مقصد سره یو میشن سره به مخکې ځو او انشاءالله تعالی دا کامیابي او ما ته اوس نه انشاءالله تعالی زما امید دی یا کوم طریقې سره جوړېدی چې تاسو راغلی نه انشاءالله تعالی مونږ به ټول په دې کامیابۍ کې به ټول شریک یو زه ستاسو بیا بې حد مشکور یم ممنون یم چې تاسو دومره راغلی په دې یخنۍ کې او مشران کشران نو دې لپاره زه ستاسو بې حد مشکور یم او انشاءالله تعالی دا سلسله به همدغسې جاري ساتو د کلي یاد یو کندې او ورسره نور ځایونو ته هم به همدغه شانتې سکندر خان هم لګیا دی روز او شپه لګیا دی غم خادم کوي پروګرامونه هم کوي نو انشاءالله تعالی په دې لحاظ سره ټول به انشاءالله تعالی په دې کاروان کې یو ځای یو مشترکه او دا زما پوره قوي امید دی چې ستاسو په بروسې باندې به انشاءالله تعالی دا مونږ مخکې ځو دا الیکشن په ګټو ډېره